قدرمنو هارون رشید ما او دا محل موجود ما تخبه کې د پبلک پارک نرغاړه کې موجود ما د الخدمت فاونډیشن د طرفه دلته د نوې تنور پرانسته شوې ده نو دوی سره به د دې په هکله مدري موقع په اخلو نو راځئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم. خیر دی جی. او جی الخدمت فاونډیشن پاکستان طرفه جی. دا څه ټایم پرانسته؟ دا 4 بجې ته. 4 بجې پرانسته وکړه. د دې تاسو سره الخدمت فاونډیشن تعاون او جی مکمل لاغوي. ریټ مو څنګه لګولې دي؟ 10 روپے روټي جی. 10 روپے ریټ مو لګولې دي. مارکیټ کې خو 20 روپے چي. نو بس دا د عوام د ریلیف لپاره چې ډېر تاسو ته خپته لري چې څومره خراب حالات دي خلک په وړو په لې پرې ګرځي سو خبر زخمي دا به سونه ټایم د لپاره اداره ته لګو واده هغه رمضان ته ان شاء الله او به کول اختر د شپې پورې وي دا پته نشته چې خو رمضان پورې وي بیا به کوشش کوو چې موږ دا ورسته پوښتنه ان شاء الله تعالی نور دنه علاوه کم دی کدا نور کېږي به خلا پرې تخبه کې به نور پوینټونه کولاو ان شاء الله تعالی زر دې نه علاوه د تاسو سره اومشته چې د کې تاسو سره تعاون کوي یا تاسو سره پیکج یا ریلیف یا دغه درکې خلکو ته مطالبه کړې چې موږ سره پکې مخیر حضراتي تاسو موږ سره پکې تعاون کوي نو نورم دغه شي سونه په دې کې تاسو سونه سټاف یا سونه کسان یا چې د کې د خدماتو کې حصہ لري موږ خو اوس په حال دا ټول کسان ناسي سونه 5 کسان چې دي کوسه ها د نورو سره هم خبرې کوو تاسو هم د سره خدماتو کې ساله تاسو د پاکله سوای موقف مستری نو بجی دا خرج دا حالات ډېر سخت غدي او دا یو کار دی چې دغه شو د خلکو ته ریلیف میلاو شي او کوم چې غریبان خلک راځي به هغه ته بلکې ډېر دغه شي فائدہ خیر حضرات سره ریکوست کوي چې تاسو ته مو ریکوست کوو چې تاسو دغه مو خیر حضراتي زموږ سره دا کولای شي رابطه کولای شي د دې علاوه الخدمت فاونډیشن سونه دغه کې ساحلي خدماتو کې ساحلي دا عوامو د غریبانو لپاره یو خو پارس کې په زلزلو کې می په نور داسې دغه چې راشي هنګامي حالات راشي او هر قسم په پاکستان کې کباري او پارځه کې خپل ټیمان دغه وزي او اوس په زلزلو په وخت کې ترکو ته شانت هغه ته تللی او ټیمانو او رمضان په دغه کې ذله کې او د تخفیف په تحصیل کې د نور څه خدمات کړې دي هغه ته مختصر ونته وایي دا بارونه چې کوم راغلي وو نو په دا کې دوه ډېر خدمات کړي وو د مزدور آباد کې دوی چې کوم د اوبو مبارک یو ډېر خپل دا کړو پروګرام یې کړو ټانکي جوړه کړی و نو ارزه کې چې صدا سي دغه راځي نو دوی خپل ټیمان دا کوي حال د ګور چې کوم ځای کې لکه دغه ضرورت دی خلکو ته زیات لګا دی نو حال د کې دوی زیو خپل خدمات سر ته رسي ټیم راکولو دوی سره بلګه خبرې کوو. السلام علیکم ورحمت الله. سلام څنګه ټیک ټاک شکر الحمدلله تاسو خیر ټیک ټاک شکر کسان چې راځي نو پیدا تاسو نو چته شکر الحمدلله او که 100 روپے موږ 10 ډوډۍ ورکاو کنه ها 100 روپے وي ته پیدا بس وکیږي موږ ته سللو دا خدمت فاونډیشن ته طرف نه کنه او نو سونه مطلب دا بسونه ټایم پوری تاسو برقرار ساتي اختر پورې نه دي اختر په حدود چې دا به سلو ان شاء الله کوشش کوي چې دا تخري تنظیم پاکستان څه شي دا ابتدائي تنظیم پاکستان نه جی دا د دې پاکله خپل موقف چې څو ورکوي نو هغه لګ را دي خو چې سره خبرې کو. السلام علیکم. څنګه حال دی خیر ټیک ټاک صحت مزاج ښه دی تاسو د دې په حق خپل موقف لګ واضح کا کول ورکړي چې یاره تاسو سره سونه څوک راځي نو باغې په تاسو سره خبره کول غواړي که تعاون کول غواړي خپل موقف چې کوم نه زمانم حنیف الله دی د جماعت اسلامی یود د تحصیل تخبی صدر یم دا هوټل چې کوم دی دا زما په زیر سرپرستی چې کوم دی کولاو شو الخدمت دا زما خپل دلته شاته کور دی او الحمدلله تاسو دې کې اوسېږئ وسره جی جی زما خپل دلته شاته دې اوسېدونکی یم دا موږ دې د وجې کولاو کو موږ د الخدمت فاونډیشن چې کوم دی په دې ټایم کې په ټول پاکستان کې د زرګونو په حساب سره چې کوم دی دا هوټلې روانې دي دا کوم ګراني چې روانه ده دا کوم سچویشن چې د پاکستان روان دی نو انتهایی هغه ژوند چې کوم دی په غریب سړي باندې ګران شوی دی نو دې دپاره مونږ په ټوله تغبۍ کې مونږ داسې یو دغه وکړو سروې مو وکړله چې کوم ځای کې زیات غریبانان اوسېږي مونږ به هغه ځای کې دا هوټل لا کوو نو دې طرف ته تقریبا سروې رپورټ ته څنګه راغی تقریبا دلته ډېر زیات چې کوم دی غریبانان په دې ځایونو کې اوسېږي غریبانو کثرت په دې باندې سیوا دی جی 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 په دې باندې چې کوم دی د غریبانو دغه انتهایی سیوا دی د دې د وجې مونږ دغه دلته ورکو دا به مونږ په 10 روپۍ باندې روټۍ ورکو 20 روپۍ باندې عام د روټۍ ریټ دی دلته مونږ غریب سړي لا په 10 روپۍ باندې روټۍ ورکوم دینه مخکې چر دا سوچ نو راغلی څنګه دا سوچ نن مخې ته راغی دا جی د الخدمت فاونډیشن زیر سرپرستی چې کوم دی دغه روان دی
او هغه برنه چې څنګه زموږ مشران مانډې تر څنګه چا راوړو په کوم دغه باندې مانډې خوا راغی تاسو د فاونډیشن کوم مشران چې کوم دي نو هغې ګایډ کړی او که نه تاسو په دې کې څه خاص کردار و دا جی د الخدمت فاونډیشن سوچ دی او د جماعت اسلامي مطلب د جماعت اسلامي د کارکون مقصد چې کوم دی دا دی چې مونږه د نظام د اشرفي د ظالم دغه نه چې کوم دی دا نظام راولو غریب سړي په لاس کې ورکو د جماعت اسلامي مشري هم دا غریب سړي د غریب طبقې خلک کوي د جماعت اسلامي مشري د جماعت اسلامي امارت دا د غریب طبقې خلک کوي هغوی ته پته ده هغوی ته چې کوم دی دا دغه شته چې غریب سړي باندې څه تېرېږي او په هغوی د هغوی څه حالات دي نو هغه حساب سره چې کوم دی مشران دا فیصله وکړله چېرې د غریب سړي ژوند نن سبا انتهایي ډېر زیات چې کوم دی ګران دی نو موږ به سستا تنور او دې نه بعد انشاءالله زمونږ د افطارۍ دپاره هم پروګرام شته دی افطارۍ پروګرام لا شروع دی که لا نه شو یاره مختلف ځایونو کې شروع دی سحري څه تنظام دی د سحري دپاره به دلته زیات چې کوم دی د سحري دغه نشته دی زموږ زیات دغه په افطارۍ ته دی دې نه علاوه اوس یو پېره چې کوم دی مونږ په دلته تحصیلي تخبې کې تقریبا 1000 پیکیجز په غریبانو باندې تقسیم کړلو او انشاءالله د دې لسم رمضان نه بعد به مونږ نورم دلته پیکیجز دی هغه به تقسیمو د هغې نه بعد به زمونږ د عید پیکیجز راځي دا به د الخدمت فاونډیشن سره اهتمامي دې نه علاوه د الخدمت فاونډیشن مختلف دا باندې چې کوم دی د هغوی دغه راځي د یو د اختر نه بعد به انشاءالله اجتماعي ودونه د غریبانانو ماشومانانو انشاءالله مونږ کوو زموږ نه ډېر ټاکلې ده تقریبا د دې تاثیري تخبې 40-50 جنکۍ چې د هغوی د خاندان وس نه کېږي د هغوی هغه مکمل د جهیز سامان تقریبا 4.5 لک روپو دا به الخدمت فاونډیشن دا ډېر عظیم خدمت دی دې باندې چې کوم دی لږ تفصیل سره روشني واچوئ د جی د جماعت اسلامي مطلب او جماعت اسلامي مقصد چې کوم دی دا د غریب عوامو خدمت دی کومې چې پسمانده جوړې دي او د هغې د واده کوم ارینجمنټ دی که نه نو هغې باندې لږ تفصیل سره خبره وکړئ دا خو جی موږ سره ډونرز دلته شته د الخدمت فاونډیشن د زیر اهتمام د جماعت اسلامي زیر اهتمام دا د ډېر وخت نه چې کوم دی دا سټارټ دی مختلف ځایونو کې په پاکستان کې په زرګونو ماشومانانو له چې کوم دی جماعت اسلامي د چا وس نه کېږي دا یو خبره پکې ده چې هغه یتیمانان یتیمانانو ماشومانو دپاره جماعت اسلامي د ودونو تنظیم هم کوي تقریبا کال په حساب سره تقریبا 5000 ماشومان له موږ دا تنظیم کوو نه 5000 جوړې چې کوم دی نو هغه تاسو په زوجه ازدواج کې چې کوم دی نو منسلک کوئ جی 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 بالکل او جی دې نه علاوه تاسو نور څه خدمات چې کوم دي په هغې باندې خبرې کولی شئ جماعت اسلامي خو مطلب تاسو ته ما وویل چې د غریب سړي مدد دی نو چې په کوم دا کې ډېره مننه دا ټایم راکولو ډېره مننه ډېره شکریا ډېره مننه د الخدمت فاونډیشن اواز او خدمات چې کوم دي هغه تاسو ته مونږ کېښودل د دې سره زموږ د پروګرام ټایم سرته رسېږي چې چېرته مو سې ښه د وباسئ د لوی الله په امان